روجه کې ودرې دی، روجه کې خوار سړی راځي، کمال دادی چې ته په بوزه کې هم الله ته اکه شانته ودرېږي او ته اکه شانته منځونو پابندي وکړي. افسوس دادی زمونږ د جماعتونو عبادت خانو عبادت زوال راشي اختر ورځې نه، مونږ بازارونه ډک شي، مونږ د چکرو ځایونه ډک شي، زمونږ عبادت خانه خالی پاتې شي. نو داسې نه دی پکار، خپل رب رضا چې لټوي بیا په هر مقام باندې لټوي، خپل رب چې یادوي بیا په هر مقام باندې یادوي. هلته به بیا تا وزر نه وي، هلته به تا مجبوري نه وي، ځکه چې دا یو داسې محبت یو داسې معیار دی چې هغې دپاره بیا بل څه منځ کې نه راځي. لکه څنګه چې مجنون روانو، لیلا یو وخت ورکړه چې په دې وخت باندې راشه فلاني ځای کې به زه درته ولاړ یم. مجنون روان دی، په دې کې یو کس په مونځ باندې ولاړ دی، دا د امام حسن د دور سړی دی. مجنون روان دی، یو سړی په مونځ باندې ولاړ دی، هغه آواز پې باندې وکړو، وایي مجنون ته ما نه وینې چې زه په مونځ باندې ولاړ یم. نو د مخ را وګرځولو، وایي افسوس خبره ده، زه په مجازي محبت کې دومره حد نه تیر شوم چې ته ماته نه ښکارې او ته هغه خالق حقیقي ته ولاړې او د هغه بندګي کوې، تا ته زه څنګه ښکارېږم. دا د عبادت یو معیار دی، عبادت یو لیول دی، یو سټیج دی چې بزرگان دین دی الله نیکان بندگان کله الله طرف ته شي په ذکر باندې شي، بیا د دنیا هر معامله د دوی نه پاتې، د دنیا هر یو شیز له دوی نه پاتې. شریعت مونږ ته یو قانون خیلی دی چې په دې قانون باندې تاسو ژوند تېروئ. کله هم چې تاسو ته حی علی الفلاح مؤذن آواز وکړي چې راشئ کامیابي ته، بیا د دنیا په یو شیز کې هم د تا کامیابي نشته.